نن موږ خبره کوو په دوه ټاپک او هغه دواړه ټاپک چې کوم دي هغه افغان مهاجرینو سره تړلي شوي دي. یو ټاپک خو دا دی چې د پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ یعنې د چې کوم افغانان دي د هغې لخوا نه چې کوم 130 ریټ پټیشن داخل شوي هغه باندې یعنې حکم امتناعي ده. او دویمه خبره موږ کوو چې یعنې وفاقي حکومت افغان مهاجرینو ته یعنې د جولای 10 ډیډلاین ورکړی دی او هغې سره چې کوم کاروباري خلک دی کوم افغان مهاجرین دی او بزنس کوي هغې د مشکلات او پریشانی په دې دواړو باندې به خبره کوو. لومبۍ خبره کوو د پیښور های کورټ جسټس وقار احمد او جسټس انعام الله خان باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د هغه افغانانو ریټ پټیشن سماعت کړی چې کوم ژوند ته په افغانستان کې خطره ده او هغې دا خبره په عدالت کې وکړله چې یعنې موږ د افغانستان کې یعنې سیکورټي کې پاتې شوي افغانستان کې صحافت کړی دی د دې نه علاوه په افغانستان کې یعنې استادانو پروفیسرانو د دې نه علاوه چې این حساس عهدو باندې هغه افغانستان کې پاتې شوي دي هغې دا وایي چې د کوم ډیډلاین ورکړی شوی او دې سره په موږ باندې سختي شروع کړی شي موږ ګرفتار شو بې ډیپورټ شو افغانستان ته ولېږل شو نو هغې په ژوند سره چې کوم ده هغې خطرې سره مخ دی په افغانستان کې. دلته ډېر زیات چې کوم موسیقار دي ګلوکاران دي سینګرز دي یعنې چې هنرمند موږ ورته ویلی کی هغه پیښور های کورټ کې ریټ کړی او هغې دا خبره صحیح کوي چې افغانستان کې زموږ ژوند ته خطر دی موږ نشو تللی که موږ واپس لاړو نو هلته به موږ یعنې ووژلی شو شهیدان به شو مړه به هم کې نو په دې بنیاد باندې انساني بنیادي حقوقو باندې یعنې پیښور های کورټ چې کوم دی 130 ریټ پټیشن باندې یعنې هغه خلک چې چا پیښور های کورټ ته رجوع کړی هغې ته سټې ورکړې ده یعنې چې کوم متعلقه حکام دي وزارت داخله شوه د دې نه علاوه پولیس یا نور چې کومې محکمې دي هغې ته ویلی شوي چې 15 ورځو پورې یعنې 2 میاشتو پورې به دا کسان تاسو ګرفتاروئ نه. بیا په دې کې د نادرنه وزارت داخله صوبایي حکومت مختلف چې کوم په هغې کې پارټي جوړ کړی شوي د هغې ته نوټس ورکړی د هغې نه تحریري جواب طلب کړی. نو ما خبره صرف په دې کوله چې واقعي خبره چې کوم خلکو ریټ پټیشن کړی دی نو هغې ژوند ته په افغانستان کې خطره ده هغې دو تیر حکومتونو کې په مختلفو عهدو باندې پاتې شوي اوس چې موجوده رژیم دی هغې دو په ژوند ته خطره ده هغې نشي دی نه تاسو ته په پته وي چې افغانستان کې نه څوک صحافت کولی شي هغه وخت کې چې په کوم اهم عهدو باندې پاتې شوي هغه خلک برقرار نشي پاتې کېدی هلته واپس چې لاړ شي نو هغه به ارومرو هغې ته به نقصان رسېږي یا به ګرفتاریږي جیلونو ته به ځي زنداني کولی به شي یا به د دې نه علاوه هغې دو یعنې ژوند به د دې دوی ختم کړی شي د دوی دنیا نه به هغه رخصت شي. نو پیښور های کورټ چې کومه فیصله ده دوه کسیزه بینچ چې کومه فیصله کړې ده زما په خیال باندې دا د ستاینې وړ ده. یو خبره مخکې هم دا کېدله چې کوم خلک یې افغانستان ته ځي او د هغې ژوند ته خطرې پکار چې پاکستان هغې ته پناه ورکړي څنګه پاکستانیان د دنیا مختلفو هیوادونو ته تللي دي او هغې د سیاسي اسایلم اخیستی دی. اوس به موږ دویمه خبره کوو هغه ډېره امپارټنټ ده هغه امپارټنټ دا دی چې هغه په پیښور کې دي او که په خیبر پښتونخوا کې یا که پاکستان کې چې ښه کوم خلک کاروباریان دي هغې ډېر زیات مشکل سره مخ شوي دي هغې دا خبره کوي چې یعنې وفاقي حکومت 4 وړو صوبایي حکومتونو ته یو مراسله لیږلې ده په هغې کې ویلي چې د 10 جولای پورې یعنې چې کوم افغان اللیګل دي اللیګل دا هغې ته وایي چې کوم ورسره ویزې نشته دی او لیګل ډاکومنټس باندې نه راغلي او دلته میشته دي هغه تاسو د دې ځای نه ډیپورټ کړئ. د 11 جولای نه به د هغې ګرفتاري شروع شوي هغه به افغانستان ته ډیپورټ کولی شي. نو کاروباري خلک دي هغه دا خدشه ظاهر کړې ده هغه دا وایي چې دلته زموږ کاروبار دی خلکو ته پیسې دي خلکو له هم سوداګانې ورکړي دي دغه شان ته موږ د خلکو نه سوداګانې اخیستي د دې نه علاوه چې د هغې دو په تجارتي مراکز کې دوکانونو مارکیټونو کې چې کوم مال پروت دی هغه وایي چې دا به څنګه موږ ډسپوز اپ کوو دا به موږ څنګه وباسو اوس یې که موږ وباسو یعنې ورځې انتهایي لګې دي نو که موږ یې وباسو نو موږ ته ډېر زیاته لویه خساره ده یعنې موږ به واپس چې ځو او دا کاروبار راغونډو دا راټولو نو موږ ته به ډېر زیات مشکلات دي هغې دا یو مطالبه کوي چې کم از کم هغې له وخت وکړي څه غلطي د وفاقي حکومت ده څه غلطیانې د دې خپلې هم دي
او دوی ته ښه پته ده چې یاره اوس وفاقي حکومت موږ نه پرېږدي، د خیبر پښتونخوا حکومت موږ سره نرمي کوي، خو اصل طاقت چې کوم دی هغه مقتدره دي او هغوی دوی پسې ډنډه راخیستې ده چې تاسو به ځئ. نو اوس موږ د دې خبرې اترې واورېدې، هغوی دغه یو خبره کوي چې دې سره یعنې چې کومه حکومت کوم فیصله کړې دې ته موږ ته ډېر غټ نقصان دی. یعنې دلته چې کوم خلکو کورونه اخیستي هغوی کورونه په خپل نوم نه دي اخیستي، د پاکستانیانو په نوم باندې اخیستي. نو هغوی وایي چې هغه کورونه خرڅول، د دې نه علاوه کاروبار راټولول، کاروبار خلکو نه چې خلکو پورې پیسې دي هغه راخیستل. بدقسمتي دا دی چې موږ په صرف په نوم مسلمانان یو، مسلمان ته مسلمانان وایي، خو کار چې کوم دی هغه د غیر مسلمو په شان هم نه کوي. تاسو د دنیا چې مختلفو هیوادونو ته لاړ شئ، هلته چې کومه ایمانداري ده هغه مسلمانانو کې نشته. هغه دا وایي چې موږ چا پورې پیسې دي او هغوی دا وایي چې دوی خو هسې روان دي، موږ نه به یې څنګه واخلي. نو هغه خلک پیسې نه ورکوي. بل دا چې کوم دوی سره موجوده سټاک پروت دی هغه وایي دا به موږ څنګه د څو ورځو کې ډسپوز اپ کړو، هغه به مطلب چې پیسې به راغونډه کړو. نو خلک د خلکو د مجبورین ناجایز فایده اخلي. پکار دی چې دې طرف ته خصوصي پاملرنه وکړی شي.